أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. دينا مخي سبكي ليس البر بأن تأتوا البيوت نوالا تردیزه پوری احکامات ذکر شو مختلف پدې کې د نکاح متعلق احکامات ذکر شو، د عدت متعلق احکامات ذکر شو، وصیت باره کې پکې خبرې وشوي. اوس د اوسنی سبق کې دې زینا د جهاد احکام دا شروع کیږي. الله تعالی فرمای الم ترى الى الذين خرجوا، آیا تاسو نګوره آیا تاسو اونلیدل الى الذين اغا کسان لرا خرجو چې اوتل دی من دیارهم د خپل کورونو. دلته کې یو قوم طرف ته اشاره ده. تورات د روایت نه معلومیږي پای کې لیکلي دي چې د دې خلکو نه مراد بنی اسرائیل دي. دا یو قوم بنی اسرائیلو کې چې دیته الله پاک حکم کو چې تاسو یو بل قوم او یو بل قبیله وا چې اغه د الله نافرمانو کافرانو دیته د جهاد حکم شو چې تاسو دې سره جهاد وکړي. نو دی خلکو د جهاد د منلو په ځای باندې د تیخت لار اختیار کړه او د خپل کورونو نه ووتل د مرګ د يرینا. کوم جهاد کو نو موږ بمړ شو د دې يرینا دی د خپل کورونو نه ووتل. بعضی مفسرون لیکلي دي چې دا کم خلک د کورونو نه ووتل نه دا د جهاد حکم نه، بلکې د غزه کې د طاعون یو مرض خور شو، یو بیماری راغلی و. نو هغه بیماری به خلک مړه کول. نو دی خلکو وی چې موږ د دې بیماری نه تختو یو سیټ ته بلاړ شو، نو الته به موږ د دې مرض نه او د بیماری نه بچو، ابو هوا به زموږ بدل شي. نو دی وجینه د خلک د اغه زینا کورونو نه ووتل او بل ځای ته لاړل. او یو غر د چې پای کې غټ غټ غارونه او پاغي کې دی پناه واغستا او الته دی اوسېدل. وی الله پاک دې ته او فرمایل فقال لهم الله موتوا، تاسو مړ شئ. نو دی په غزه باندې مړ شو. مطلب د خبرې دا دی چې دا مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی. دا طاعون بیماری مرض دا سړی نشي مړ کولی. کله چې د الله فیصله وشي دا انسان به مړ کیږي، او کله چې د الله فیصله نه شي دا انسان نشي مړ کیږي. ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روایت ته وی نبی علیہ السلام فرمایل چې کوم ځای کې طاعون بیماری راشي نو د اغزین او زیمه ځکه اسینستاو د وجنه د بیماری بل ځای ته خورش، او چې کم کس د دې بیماری نه محفوظ دي نو هغه د دې بیماری طرف ته او د آبادی طرف ته نه راځي. خپل احتیاطي تدابیر به تاسو کوئ. خدا خبر پړه کې ساته چې دا بیماری مرګ نشي راوستي. مرګ به هغه چاله راځي چې چا باره کې الله پاک لیکلی چې دی به مړ کیږي، هغه کس به مړ کیږي، دینه علاوه څوک نه مري. اوس دې باره کې خبر ده چې دا کم کسان د کورونو نه وتیو. دې کې راجح قول الله چې دا د جهاد حکم شو او دې د جهاد نه تختیدل. نو دې او تختیدل الله په دې باندې مرګ راوستو. دې خبره مطلب دا دی چې الله د باندې مرګ راولي نو د جهاد نه بغیرم پتا باندې الله پاک مرګ راوستي. دنیا خلک مري دا ټول خو جهاد نه دي، او الله پاک د دې مرګ مقرر کړی وي نو اغي د دنیا نه لاړ شي. نو الله په الته مرګ راوښ. یو پیغمبر دی نبی قزیل علیه السلام نوم دی. وی دی براتو د غورونو ته عبادت لا الته به عبادت کو د الله بندگی به کوله. نو وی سره د پس پدې راتو وی چې دی راغي د معمول مطابق عبادت لا چې وی قتل په غارونو کې چې کم دی د لاشونه پراته دي. دی حیران شو، د الله نه دعا وکړه، الله ورته داغه په دعا سره معجزانه طور الله داخلك دوباره جمع کړو. الله فرمایي وقال لهم الله موتوا ثم احياهم، بیا الله پاک داخلك سکړو ژوندۍ کړو. چې ژوندۍ کړو دی د اغه نه پس بیا توبه وباسله او بیا په جهاد کې شریک شو او الله پاک مسلمانانو له فتح ورکړه. دلته الله فرمایي چې د دینه مطلب دا شو چې تاسو د جهاد نه یریږئ ما،
د جهاد او د مرګ د یری نه تاسو د جهاد نه پاتې کیږئ ما بلکې د مسلمان شان دا د دې په لګي د جهاد جذبه ساتي او مرګ باسم راځي او یو ځل برازي که الله فرمای الم تر الى الذين آیات سن ګوره هغه کسانو لرا خرجو چې دی اوتل من دیارهم د کورونو خپلونه وهم الوف او دی په زرګونو باندې بعض مفسرین لګي چې دا 70000 کسانو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا 4000 کسانو او دا قول راجح دی او صحیح دی چې دا 4000 کسانو چې دی د کورونو نه وتیو الله فرمایي وهم الوف دی په زرګونو باندې حذر الموت د موت د يرنا د مرګ د يرنا دی د کورونو نه وتل تختیدل فقال الله پاک فرمایل فقال لهم الله پس الله پاک فرمایل دیتا موتو مړه شیتاسو ثم احياهم بیا الله پاک دی جن دی کړل ان الله بشک الله پاک لذو فضل فضل کون کې د الله پاک علی الناس په خلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق چې هغه الله شکر نو باسي وکله چې الله پاک په انسانانو باندې فضل کړي خپل صحت ورکړي خپل ځواني ورکړي مال دولت ورکړي دي بیبيان ورکړي دي بچي اولاد ورکړي دي دا الله فضلونه دي دا الله فضل دې مونږ باندې نو مونږ د هغه شکر نو باسو بعضې خلک وداسي چې الله پاک ول رزق ورکړي ډیر لک فراخه نو دی هغه د خپل ځان او د خپل وس مناسب غني چې دا ما په خپل مټو باندې ګټلې دي هران کې خبره ده نه ده دا باندې الله فضل کړی دی دا الله دې ورکړي دی مهنت ټول یو شان کوي چاله الله ډیر ورکی او چاله الله پاک لګ ورکی او اکثر دا چې کوم سړی ډیر مهنت کی اکثر هغه د لګ مال ملو شي او با سړی لګ مهنت کی الله ولا ډیر مال ورکی نو دا د الله فضل له نو کله چې د سر مال ډیری نو دی دا و چې دا زما د مټو طاقت ته او کله چې تنګی راشي بیا الله ته کنځري نعوذ بالله د الله نه شکوي او ګیلی کوي بس د تنګي لپاره او د پریشانی لپاره یو زویم نو بس په ما باندې ټیم حالات راځي بیا داسې قسم الفاظ وي نو داسې مکوي دا د الله فضل له پتا سو باندې په هر حال کې د الله پاک شکر ادا کوي کله کله د ځل نه وای الحمدلله الله ډیر شکر دی ځان نخته سړی ته وګوره شکر وباسا چې ګوره زه سوره بهترین سړی يم د الله ما منصور انعامات او احسانات دي د بل کاکا ته وګوره د بل ورته وګوره د سوره په تکلیف کې دي غریب سار اوزي دی اړي کیا غریب سار اوزي گاډي لګولې سبزی خرڅي په میله کې او ځان له مزدوري کې غریب ډیر په تکلیف کې دي نو الحمدلله دنه خیمه د الله شکر گزار به ځان نه بر سړی ته بنه ګوري د الله نافرمانه بشي هر ټایم بستا پړ کې ګیلې او شکوي او الله بدلم ناراضي او ته هم چې ته خوشاله نشي نو په دین کې بد ځان نه بر خلکو ته ګورو چې په دین کې مخ کې لاړ شو کته ته بنه ګورو چې خو یو منظم نه کې زه پینځه کومه نو استاد پینځه منځونه بسلورو ته راځي ځان نه باغ سړی ته ګوري چې هغه تهجد هم کوي د قرآن تلاوت هم کوي او په دنیا کې به ځان نه کته سړی ته ګوري بر ته نه ګوري د الله شکر گزار بنده به جوړ شي بیا الله فرمای وقاتلوا فی سبیل الله تاسو قتال کوي جنگ کوي په لار د الله کې وعلموا پوهشه ان الله بشک الله سمیع اوریدون کې دی علیم پوهه دی مسلمان به پزله کې د جهاد جذبه ساتي کله چې موږ باندې جهاد پر شو ان شاء الله د الله بلاره کې به جهاد کوو د الله بلاره کې به جنگيږو دا ایمان صرف د موز نوم نه دی دا ایمان صرف د حج او د عمرې نوم نه دی څنګه دا موز پرز دی څنګه دا عمره پرز حج پرز دی څنګه دا نور احکام پرز دی دا چې به موږ تاسو باندې جهادوم چې کله فرض شي ان شاء الله د الله بلاره کې به جنگيږو دا جذبه بساتو او ځان ته د صحابه واقعات را مخې ته کو چې صحابه څنګه ژوندۍ تیر کړې و څنګه جهادونه کړو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ژوندۍ سره وګوري کله چې دې مړ کېدو خپل کټو پوزي باندې پروت ته دې ټول عمر جنگېدلې دي او داسې جنگېدلې چې د کمانډر په حیثیت سره جنگېدلې دي او ډېر فتوحات کړې دي او د باره کې راځي وی دی چې په کفر کې هم د جنگ نه دی بیللې دی چې کله اسلام کې داخل شوی بیا هم جنگ نه دی بیللې د احد په جنگ کې هم د خالد بن ولید رضی الله عنه چې هغه ټایم دی مسلمان شوی نو کله چې مسلمانانو ته شکست وشو هغه د وجنه چې هغه ډېرې هغه مسلمانان خواره شو او د هغه ځای دوباره حمله وکړه مسلمانانو گیر کړو دا هغه ټایم خالد بن ولید نو رضی الله عنه رستو د ایمان وروړو نو د کفر کې هم جنگ نه دی بیللې کله چې اسلام راوړل د بیا هم جنگ نه دی بیللې داسې یو بهادر کله چې د ملکی نو د هغه سړي سترګې د یخي نشي چې هغه بوزدلې هغه یریږي د جهاد نه جهاد لنزي او کاش وینن مال مرګ په پوزي باندې راځي دغه دا معلومه شو دا جهاد تمنا کوله او الله چې چا مرګ کم ځای لیکلي اغلب هغه مرګ راځي دین علاوه جابر رضی الله او فرمای وی زما په بدن کې داسې ځای نشته چې په هغه کې د تیر او د توري او د نيزي داغ نه زما ټول جسم دا په تور باندې په نيزو باندې زخمی شوی دی لیکن دا غي د الله د دین لپاره سوره قربانه یو صحابي باره کې راځي وی جهاد لته خپل ماشوم بچي وته چې بابا جهاد له بنځي په جهاد کې به مړ شي یا به زو یتیم شي زما بابا او پلار نه یا
هغه ودی چې بچی راځه خپل ماشوم بچی ځان سره سملو او د کوي چې دی ودی شي بیا په جهاد لزما هغه ماشوم خيارو د پلار د لمن راټینګ کړه او په دوه لاسو کې ونی سره چې زه د موضوع او د پاتې شمه او زما د خپل زمانه جهاد د لړشي نو کله چې صحابي ماشوم ود شو نو هغه چاړو کې انچي راوغستا او خپل لمن هغه کې کټ کړه هغه لمن د ماشوم په لاسو کې پاتې شو او صحابي جهاد د لړ او کله د ماشوم را پاسي او واپس راځي او د مجاهدین او د غازیانو په انتظار کې زما خپل راځي په هغه جنگ کې د ماشوم والي سه وپاس شو شهید شو تومره سختي قرباني یو زنانه راځي او نبی له سلام ته د خپل په ماشوم بچي ورکیا یا رسول الله زمانو بچی نشته یو بچی مې دي بیان سره جهاد لبول نبی له سلام په دسه وکما د سره بس جهاد کوما یا رسول الله نور کار نشي کولای خو د ډال کار وو کی کله چې تا باندې دشمن گزار کړي زما د بچي د مخامخ کوا په د باندې بتور لګي خو چې تا باندې ونلې تومره یو ایمانی جذبه د خزو بدل کی نن زمو فضل کې سړی خپل بچو ته لک سوچو کی زما بچی دا معمولی تکلیف ملو چې ماړه کې څومره درد راځي زه خپل بچی باندې څومره خپکیږم یا دومره ایمانی جذبه چې هغه خپل بچی د نبی له سلام نه د دین نه او د جهاد نه قرباني زما عزت دی وجنه د جهاد جذبه ان شاء الله پړه کې ساتو الله فرمایي وقاتلوا تاسو جهاد کوي قتال کوي فی سبیل الله فلا رد الله واعلموا پوښه ان الله سميع عليم بشک الله اوریدون کې دی او پوهه یا الله فرمایي من ذا الذي سوق دی هغه چې ورکی الله لا يقرض الله سوق دی هغه کسان چې الله له قرض ورکی قرضا حسنا خپل قرض ورکی فيضاعفه الله بدلا دوچن ورکی داغه اضعافا كثيره په دوچن ډیرو سره سوق چې الله لا قرض ورکی څه مطلب سوق چې په جهاد کې خپل مال ولګي سوق چې غریبانانو سره محتاجو سره یتیمانانو سره فقیرانو سره ضرورتمند سره امدادو کی دا د الله له قرض ورکړه او الله پاک پر دې بدل ورکي او په ډبل به ورکي او نبی له سلام حدیث شریف ته مفهوم داسې دی وی سوق چې صدقه کوي سوق د الله په لار کې مال لګي د مال بچرته هم کمیږي نه دا بس واقعي دا د نبی له سلام حدیث ته او دا قران دی نو کو سوق دې کې شک شوبه کوي نو د قران او د حدیث نه انکار کوي نو څوک چې د الله په لار کې مال لګي دا بس واقعيږي وګوره د صحابه واقعیت صحابه څنګه د الله په لار کې مال لګول دي عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ یو مالدار صحابي دی او داسې مال د الله په لار کې لګول دي چې صحابه به تخفقیدل چې کاش مونږ هم د بشان مالدارو او موږ د مال د الله په لار کې لګولې مالداران دي خوشاله شي په دې باندې چې الله دې له یو نعمت ورکړي دي او دې دا ثواب هم ګټلی شي چې هغه ثواب غریب نشي ګټلی زما عزت مند عثمان رضی الله عنه فرمای وی اورز وی عثمان رضی الله عنه نبی اسلام له روټه کړي وا وکړه چې نبی اسلام دغه کور ته راتو نو عثمان رضی الله عنه د نبی اسلام قدمونه شمارل نبی اسلام ته فرمایل عثمان ته زما قدمونه شمارې دا ولی ودا زکه شماره ما څومره قدمونه ته زما کور ته واغستل دومره غلامان به د الله په لار کې آزادوم سړی او پس کېږي د خلکو ته یو ورځ نبی اسلام د اختر سار دی کور ته راغی عائشه رضی الله عنها نبی اسلام ته فرمای یا رسول الله د اختر سار د څخه ورو لګنه ته به د اختر منځ کې راشي نو څخه پاخه کو نبی علیہ السلام ته فرمایل عائشہ سنشت نو سبا حقو چې سراغي الله پاک بس پاخه بګو چې نشته نو سبا پاخه کو زورزه د وربش روټه په مړه خېټه نبی علیہ السلام نه خړلې دیګ نبی علیہ السلام موږ لړلو چې د موږ نو واپس راغی عائشہ رضی الله عنها کټوي باندې کړی دا نبی علیہ السلام ته پوښ کی تا خو سنشت راځه پاخه کړو وی رسول الله تم انزل للی عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ یو د اوخ بار برابر سامان ستا هر بیبی له کوړه ولېګو نبی رسول الله لاس شد کړو دعا وکړو عثمان رضی الله عنه ته یو فرمایل په جنت کې به هر څړ یو ملګری یو رفیقي او زما ملګری زما رفیق په جنت کې عثمان رضی الله مېزتمندونو الله ل خپل مال نو ورکه الله بر دې دوچن بدلی تاسو درکې ځکه الله فرمایي فیضاعفه له دوچن به ورکوم دا غمال په بدل باندې اضعافا کثیره په دوچن ډیرو سره والله يقبض دا موایا الله پاک يقبض تنګی راولي پر رزق کې ويبسط او فراخي راولي الله پاک دا تنګیم الله راولي دا فراخیم الله راولي نو ته چې د الله په نوم باندې د الله مسکینانو سره محتاج سره قرضدار سره غریبانو سره ته امداد کینو الله بتا چرتم نه خرابي الله بستا د رزق نور فراخي کې نور بدل ډیر درکې و الیه ترجعون او دغه الله طرف ته واپس کیدلی الم تر الى الذين آیات سنغوره هغه کسانو ته خرجوا چې وتل دی من دیارهم د کورونو خپلنا وهم الوف او دی په زرګونو حذر الموت د مرګ د يرینا فقال لهم الله موتوا پس او فرمایل دي ته الله پاک مړه شي تاسو مړه شو دي ثم احياهم بیا الله پاک ژوند دي کړو دي لرا ان الله بشک الله پاک لذو فضل والده على الناس بخلق باندې ولكن اكثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يشکرون شکر نو باسي
وقاتلوا او قتالو کې جنگو کې تاسو فی سبیل الله فلار د الله کې واعلموا او پوه شئ تاسو ان الله بشک الله پاک سمیع اوریدن کې دی علیم او پوه دی من ذا الذي سوق دی عکس یقرض الله چې قرض ورکی الله لرا قرضا حسنا قرض حسنا خپل خسته قرض فيضاعفه له پس الله بدوشن ورکی داغه مال دلرا اضعافا كثيرا فدوشن ډیر سرا والله يقبض او الله پاک تنگیرا ولی پرزک کی ويبسط او الله پاک فراخرا ولی پرزک کی واليه ترجعون او دغه الله طرف ته واپس کیدل دي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا